ډاکټر عالم صاحب د راتګ نه مخکې زه د خپل شیخ جانا کلي د حاجي غفران خان چې زمونږ مرکزي سینیر وایس چیرمن دی هغه نن نشته د هغه په ځای د هغه بچی راغلی دی عدنان خان زه هغه تپوس کوم چې تاسو سره څه خبرې وکړي عدنان خان بسم الله الرحمن الرحیم سکندر خان زموږ صوبایي صدر اور راغلي د پارټي مشرانو د مردان مشرانو د بنیر میلمانه راغلي ټول دلته زما همزولي مشرانو ټولو ته زه السلام علیکم زه د مسعود جواد مشکور یم دا زموږ د ثوابه چیرمن دومره زبردست ای پروګرام کړی دی مونږ ټول یې راغونډ کړي یو نن زموږ د یوم تاسیس اتم کال دی دا زموږ د پارټي د بنیاد رز ده په دې رز د دې بنیاد ایښودل شوی و او مونږ هر کال دا مناوو چې مونږ راشو تاسو ته خپل سوچ خپل نظریه مخامخ کړو هر ډسټرکټ لیول باندې مونږ خپل عوامو سره خپل خلکو سره یوځای شو دا پارټي بنیاد د دې ټول فوکس چې کوم دی هغه په ډسټرکټ باندې دی چې موږ لاندې لیول باندې ګراس روټ لیول باندې خلکو ته ورسو تاسو سره موږ سوچ وچار وکړو د ستاسو خبرې وورو هغې مطابق موږ مخکې وچلېږو نن سبا د ملک حالات ډېر سنګین دي تاسو به مانه زیات ښه خبر یې هر شی خراب دی صوبو کې خپلې مسلې روانې دي ادارې صحیح کار نه کي که کومه محکمه ده کې کرپشن دی غلط کار روان دی کرپشن پرېږده پوهېږي نه څوک په چل ونه نه ورځي ټول شی دغه خراب کړی دی او خاص کر ثوابې کې دلته د ګیس دا کار تاسو خو به بورډونه ډېر لیدلي خو د ګیس دا کار بل حکومت کې امیر مقام وکړو بورډونه به بل چا ولګول ډبل روډ دا منظوري شاهد خاقان ورکړه بورډونه به بل چا ولګول اریګیشن کې د اربونو کارونو سکندر حیات خان وکړه هغه هم بل چا پرې راولګول نو کار یو کی او دوی تش بورډ ته ناست دي چې خپل بورډونه پرې ولګي زمونږ پارټي قیادت باندې نن سبا ډېر خلک الزامات لګي او پر باندې ډېر سیاسي دغه روان دی خو زمونږ د پارټي قیادت دی که د هغې کارکون دی څوک پرې دغه الزام نشي لګولی د غلط کار تاسو ته ټول ته مخامخ دی زه به د خپل والد صاحب حاجي غفران خبره وکړم هغې نن نه 30 سال مخکې دلته ډسټرکټ ثوابې چیرمن اور 2006 هغې سینیټر پاتې شوی دی نن هم ډسټرکټ چیرمن خبره ته کوم چې نن هم ما پسې خلک راځي چې ستا والد صاحب موږ آی زمانې کې دا کار کړو آی زمانې کې دا کار شو دا شو یو ځای په دې ته ګرځم کارونه زه وینم چې 30 کاله کې ماته کارونه ښکاري او سره څونه سینیټران دي امریکان دي سپیکران دي هر څه شته او کار نشته سکول به جوړ شي دغه به پکې استاد به پکې هسپتال به جوړ شي ښه زبردست بلډینګ به ډاکټر به پکې نو دا د حکومت خل دی چې دا چای ډېره ښکلې ده وجود پکې څه نشته تاسو زما ورانو مشرانو تبدیلي هم لیدله د تبدیلي ریاست هم ښه ولیدو د مدینې ریاست هم ولیدو کله اوس د کینیډا خبرې روانې او کله د امریکې سیسټم روانې اوس زه دا خبره کوم چې پاکستان ریاست څه شو د قائد اعظم ریاست څومره څه شو د اقبال ریاست څه شو د هغې څوک تپوس نه کړي کله د یو ځای تجربه ده او کله د بل ځای تجربه ده زما مشرانو زه په آخر کې بس همدا خبره وکړم تاسو راپاسئ دا ستاسو طاقت دی د سیاست کې څوک جوړېږي څوک اوچتېږي څوک کېني د ستاسو په ووټ د ستاسو په اعتبار جوړېږي نو که تاسو راوچت شوئ که تاسو رایوځای شوئ او ایماندار خلک د ښه کردار خلک هغې پسې روان شوئ هغې هم خپل مشران کړو دا حالات هر څه به ټیک شي دا دونه څه مسله نه ده دا ملک نن په تیارو کې دی او انشاءالله تاسو مونږ نه تاسو به دا ملک د تیارونه راوباسئ که دا ملک یې نو مونږ به یو انشاءالله پاکستان پاینده آباد نو موږ به نن جواب ورکړو چې د ثوابې پښتانه د وجودو عادت خلک دي دا د پښتو عادت خلک دي زه خپل وخت نورانو به ستاسو د امیر نن سکندر خان ته خالد ثوابې د مردان د بولې نعره تکبیر
دا لاسونه و د دواړو اوچت کې چې دا مشر نن ستاسو دا مینه وویني نعره تکبیر قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپا ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپا سکندر خان شیرپا سکندر خان شیرپا د صوابع غیور پښتانه مهرباني نامه چې بخون کې مهربانه دی ګرانو ملګرو زه چې کم ملګري راغواړم کوشش دې کوي چې په ډېرو لنډو الفاظو کې پوره خبره وکړي زه په دواړه سترګو به مې خونه ووو په خوله به هم ځان ته مهرونه ووو خو چې د غلو په خمبو تو کېناستې نو لوږې ته څنګه دیوالونه وو ګرانو ملګرو اوس ستاسو په درانه استقبال کې ستاسو ګاونډي زموږ مشر د قومي وطن پارټۍ د بونیر جنرال سیکرټري مخبلن خان ته دعوت ورکوم چې راشي او ستاسو په مخ کې په شاته الفاظو کې ډېر جامع خبرې وکړي مخبلن خان هغه ملګرو ډېر زیات مشکور یم وخت به ټول مشران له ورکوم زه یو خبره کوم منافقان موږ او تاسو تقریبا ډېر زیات لیدلي دي خو زما په خیال دا اوس چې کوم منافق دی داسې منافق په اول ځل باندې تاسو موږ یو حد اعتراض کړی دی نو زه دا خبره کوم یو زمیندار وایي چې دا یو نیر په غاړه ناست و وایي په دې نیر کې د دې میخې دا وچه غوشان چې دي دا داسې په سر روان و په منځ کې یو غټه غټه انښتې وه نو پخوا به هر شي خبرې کولې نو هغه ترې تپوس وکړو چې دا کومه کیسه راته خو وزن د دومره دروند دی په کار دی چې د اوبو پرې بس کوي نو هغه ورته ویل چې د سپکو سره ملګري شوي خبره دا ده چې د دې سپکو نه د خلاصېدو لار چې ده نو هغه پیډین چې هغه د وخت ضرورت دی چې موږ شانه به شانه په هغې کې ودرېږو بیا زمونږ په دې صوبه کې د کامپرستو ډلې په حواله باندې بله یو ډله ده چې هغه هم اواز کوي او دا کوم عذاب چې په موږ باندې مسلط شوی دی د دې نه مخکې د همدغه عذاب چې و نو د هغه دومره سخت او دومره تېز و چې هغه مطلب دا دی د خلکو سترګې